کوم ملګري چې د ټلیفون په لیکه راځي 09152541143 یعنی 09152504103 کوم ملګري چې د اس ام اس په لیکه راځي نو هغې ته مونږ سترګې په لار یو هغې به KPK ولیکي بیا به خالي ځای ورکړي د هغې نه پس به خپل نوم او د خپل ځای نوم او خپله خبره ولیکي او مونږ ته په 8881 راولیږي یعنې 8881 ما ستاسو سره لوز کړی چې د ډاکټر اسرار صاحب ژوند فن او فکر په دې هکله به تاسو سره لیک شریکوم نو ډاکټر اسرار صاحب وایي چې ظلمونه داسې او قتلونه داسې ظلمونه داسې او قتلونه داسې په هیڅ چا باندې رامشه وختونه داسې دا مونږ چې پې روان یو ځي دا لار نیغه جنت ته دا مونږ چې پې روان یو ځي دا لار نیغه جنت ته زه نه وایمه وایي کتابونه داسې او دې دور کې به خود راځي دورې زمونږ په زړونو دې دور کې به خود راځي دورې زمونږ په زړونو سحر ماښام چې اورو دا خبرونه داسې او چې ویني نو وایي چې به کم یو پکې واخلم خرڅیږي په دې ښار کې تابوتونه داسې او د زړونو نه رحم محبت په مخه یوړل رالوتې په دې سیمه دی بادونه داسې او پکارو چې د ژوند ناوې په زلفو کې ټومبلې په وینو کې لت پت وینم ګلونه داسې او مونږ هسې هم یریږو ته مو لا زړونه پرې باسې اسراره مونږ ته مو وایه شعرونه داسې د ډاکټر اسرار صاحب د شعري ټولګي نوم د ژوند نغمه دی چې د کال 1980 په لسیزه کې په لومبي ځل چاپ ده د هغې وروستو د دانش خپرندویه ټولنې د څو اضافو سره بیا چاپ کړې ده د استاد ډاکټر اسرار صاحب شعر ته لکه د خوشحال خان خټک د قبول عام درجه حاصله ده او لکه د رحمان د شعر د زړه تل ته کوزیږي او د انسان ټول حرس ټول ژوند ټول فکر یو په یو وخت متاثره کوي او ژوند ته یې جوړوي حرکت ورکوي رحمان بابا یو ځای کې فرمایي په غزل کې خو 2 بیته انتخاب وي د رحمان تمام غزل د انتخاب په دې دور کې دغه درناوی محترم ډاکټر اسرار ته حاصل دی عوام او خواص ته یو 2 شعرونه نه ټول غزلونه یاد وي همدغه وجه ده چې د پښتو هر یاد هنرمند په ډیر ذوق او شوق سره د ډاکټر صاحب کلامونه غزلونه او سندرې ویلي دي او د شهرت په بام ختلي دي د ښاغلي هارون باچا په خوږ غږ زړه راښکونکي طرز او د موسیقۍ په بهترینو سازونو کې د ډاکټر اسرار دا سندره ویلې او امر شوې ده خلک بدل شو که بدل شولو وختونه جینکۍ نه راځي ګودر ته د ډاکټر اسرار صاحب شعر لکه د باباګانو د شعر ډیر آسان ساده او د الفاظو انتخاب استعمال ترتیب توازن یو ردم او آهنګ پیدا کوي همدغه موسیقیت د انسان او کائنات په فطرت کې دی د قدرت د کائنات دغه شوخ رنګونه او راګونه چې کله په یو شعر کې راشي نو انسان ځان ته متوجه کی او د معنی په یو جوور سمندر کې لاهو کی او چې د معنی د دغه سمندر د تل نه بهر راوځي نو ځان سره نوي د ژوند د فلسفې رنګونه معنی او نوې جذبه او ولوله راوړي وي همدا ژوند دی او د ډاکټر اسرار په څیر د شاعر د ژوند ارمان او مرام وي
نن مې د زړه اندېښنه بل رنګې ده، نن مې د زړه اندېښنه بل رنګې ده، راته ښکارېږي قصه بل رنګې ده. چا جوړې بل ګلشن ته اور پورې کو، چا جوړې بل ګلشن ته اور پورې کو، سپرلی راوړې وږمه بل رنګې ده. او د خپله ځانه سیوا هیڅ نه ویني، د خپله ځانه سیوا هیڅ نه ویني، د ښکلو خلکو نشه بل رنګې ده. د کتابونو دشمنان ډېرېږي، د کتابونو دشمنان ډېرېږي، په جهالت کې مزه بل رنګې ده. او زاهده ستا د کوټګۍ نه بهر، زاهده ستا د کوټګۍ نه بهر، لږ خو راوځه نقشه بل رنګې ده. او څوک چې څومره سموي ورانېږي، څوک چې څومره سموي ورانېږي، پښتون ته پیښه لانجه بل رنګې ده. اسراره هسې نه چې ورک شي پکې، اسراره هسې نه چې ورک شي پکې، د دې دنیا دا میله بل رنګې ده. د ډاکټر اسرار صاحب دا غزل د نن پرون لیک نه دی، تقریبا 7 کاله مخې دا لیکلی دی او په خپله حجره کې اورولی و او موږ ترې ویډیو جوړه کړې چې په سوشل میډیا هم پرته ده. خو که نن سبا یا هر کله دا غزل څوک اوري نو همداسې به احساسوي لکه چې نن لیکلی شوی وي. په دې غزل کې د پښتنو سره د ټولې دنیا د ستونزو منظرکشي په داسې انداز کې ده چې د منظرکشۍ کې دغه هر څه ولس ته لاره ښایي، خو فکري لارښودنه دومره په اعلی هنري پیکر او آسان ساده الفاظو کې کوي چې خلک ورسره اشنا دي. نو د شعر په یو ځل اورېدو هغه سوچ فکر ته مخه کړي. دغه رنګ د محترم ډاکټر اسرار دا غزل وګورئ چې جمالیاتي انداز او د رومان په ښایسته زرزري جامو کې د فکر لیلا څنګه رانغښتې ده او څنګه د خپل دردېدلي ولس د جمالیاتي حس د تسکین سره د فکر رڼا ورکوي. د محبت چې تقاضې زیاتیږي، خوبونه کم شي، شوګیرې زیاتیږي. مونږ جوړ د یو بل اپوټه روان یو، مونږ جوړ د یو بل اپوټه روان یو، زمونږ ترمنځ فاصلې زیاتیږي. او بلې دنیا ته به د چا زړه وشي، بلې دنیا ته به د چا زړه وشي، دلته خو رنګ رنګ تماشې زیاتیږي. او په مخې ستایي خو لږ خیال هم کوي، په مخې ستایي خو لږ خیال هم کوئ، په دې د ښکلو ناز نخرې زیاتیږي. او جوړ د ریا کاروبار زور کړی دی، جوړ د ریا کاروبار زور کړی دی، په بازارونو کې تسبیح زیاتیږي. او د دې جنګریز نتیجه هر څه چې وي، د دې جنګریز نتیجه هر څه چې وي، په مقبرو کې مو جنډې زیاتیږي. او د دې تعلیم ډیو کې تیل نشته دی، د دې تعلیم ډیو کې تیل نشته دی، ډیوی ډیریږي او تیارې زیاتیږي. او اسراره ژوند د مسلو نامه ده، اسراره ژوند د مسلو نامه ده، ژوند چې تیریږي مسلې زیاتیږي. څنګه چې د دنیا د انسانانو ژبې بیلې بیلې دي، بیا په هره ژبه کې ګڼې لهجې وي، نو په دې هر څه کې که یو خوا د قدرت مطلق د شتون نښې دي، نو بل خوا د دغې قدرت مطلق د حسن چرچې هم دي چې انسان ته د فکر دعوت ورکوي. دا ژبې لهجې بیلابیل کلتورونه، بیا د هر قوم بیا خپل بیل نفسیات، احساسات، جذبات او جمالیات هم بیل بیل وي. امیر رمضان خان شنواری وایي پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره، زمری غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي. ډاکټر اسرار صاحب وایي خلکه د ښکلو سره ضد مه کوئ، خلکه د ښکلو سره ضد مه کوئ، ځینې کارونه په پښتو نه کیږي، که بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه. بل ځای کې وایي که بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه، وړمبی ژوندونو تجربه مې نه وه.
او نکیر منکر کویل نوم دې څه دی؟ نکیر منکر کویل نوم دې څه دی؟ ویم به پښتونو منامه مې نه وه. د ډاکټر اسحاق صاحب نثري لیکونه هم لکه د هغه د شعر ساده، اسانه او زړه راښکونکي دي. د تکل په تکل کې د هغه د تکلونو شاهکار ټولګه ده چې د 1990 په لسیزه کې چاپ ده او لکه د هغه د شعر د قبول عام درجه ورته حاصله ده. هم د ډاکټر اسرار صاحب د شعري ټولګې د ژوند نغمه په څیر دغه دانش خپرندویه ټولنې لخوا بیا چاپ شوې ده. د ډاکټر صاحب کتاب د اکادمي ادبیات پاکستان لخوا د خوشحال خان خټک هجري ایوارډ ورکړی شوی دی. د ډاکټر اسرار صاحب د تکلونو سرلیکونه او جملو د پښتو ژبې روزمرې او محاورې شکل اغستی دی. دلته زه د ډاکټر اسرار صاحب غزل نګارۍ نه یوه نمونه تاسو سره شریکوم چې هغوی څنګه په شګفته انداز د نوي کل اصلاح کوي. غزل نګاري لکه څنګه چې زموږ په دې ملک کې د کرکټ لوبې دا نورې لوبې شاته کړي دي، دغسې په ادب کې د غزل صنف هم دا نور ادبي اصناف رستو کړي دي. او بیا د پښتو شاعرانو خو ورته سم کار ویلی دی. کم شاعر چې ګورې لوی دی که وړوکی د غزل په میدان کې منډې وهي. که اخبارونه دي که رسالې د غزلو نه ډکې وي، په ریډیو او ټي وي غزلې په مشاعرو کې، غزلې په مجموعو کې، غزلې په خادو او ودونو کې، غزلې په کیسټو کې، غزلې په بسونو او ټرکونو کې، غزلې بنده کله کله سوچ کې پرېوځي چې دا غزل واقعي چې دومره ښه شعري صنف دی او که د فیشن په توګه یا لکه د کرکټ د لوبې د خپل حیثیت نه زیات اهمیت یې موندلی دی. په دې خبره باندې ادبي نقادانو له غور پکار دی چې په غزل کې هغه کومه خوبي او زړه راښکون دی چې د پښتو شعر په میدان د اکبر زمینداوري نه را په دې خوا قبضه اچولې ده. خو لکه څنګه چې د کرکټ خلاف د نورو لوبو لوبغاړي او شوقیان کله کله احتجاج کوي، دغسې د غزل په ضد هم وخت په وخت اوازونه پورته شوي دي او رنګ الزامونه به پرې لګولي شوي وي. د ښکلو نه دیدن غواړي اسرار په سپینه ګیره، د ښکلو نه دیدن غواړي اسرار په سپینه ګیره، اخیره زمانه شوله توبې ایستل پکار دي. د ډاکټر صاحب دریم کتاب په اردو ژبه طب جدید ایلوپیتھی نہیں ہے. رښتیا خبره دا ده چې د ډاکټر صاحب دا کتاب ما نه دی لوستی ځکه پرې نشم پوهېدی، خو دا خبره ده چې ډاکټر صاحب لیکلی وي نو خامخا به معلوماتي کتاب وي. ډاکټر محمد اسرار خان د محله العادات خیل کې د ارواښاد سید شمال باچا په کور کې په 15 دسمبر 1938 کې زیږېدلی د علم او دانش د دغې ګورې ونې سوري لاندې را لوی شوی دی. د مردان نه وروسته په اسلامي کالج پېښور کې سبق ویلی. دغلته یې د ډاکټر محمد اعظم هاشم بابر په څېر شخصیتونه سبقیان او د هاسټل له کمرې ملګري وو. د پېښور میډیکل کالج نه د ډاکټرۍ ډګري اخیستو وروسته د پاک فوج په میډیکل کور کې کیپټن ډاکټر پاتې دی، خو د خپل آزاد ذهن له سببه د دغې نوکرۍ په ځای ولسي خدمت ته چمتو شو او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ملازم شو. د خیبر پښتونخوا په بیلو بیلو سیمو کې د ملازمت کولو سره لیبیا ته په ډیپوټیشن تللی و. هلته په جګړه کې قید شوی و، د یوګنډا په جیل کې و، خو دلته یې چاته اته پته نه وه معلومه. کله چې ولسي ادبي ټولنې مردان په دې لړ کې قرارداد پاس کو او د پښتو اکیډمۍ پېښور پښتو مجلې په اداریه ولیکله، نو نور ادبي تنظیمونو هم د ډاکټر اسرار صاحب د بازیابۍ قراردادونه پاس کړل. دغه ورځو کې محترم مطیع الله قریشي صاحب په وفاقي حکومت کې ډیپټي سیکرټري و. هغه هم خپل سر رسوخ وکارول، نو حکومت پاکستان هغه را معلوم کو، د یوګنډا د جیل نه را خوشی کو، خپل ملک ته راوستو. ډاکټر اسرار د محکمه صحت نه د ډیپټي سیکرټري په حیث ریټایر شو، خو ښاغلی ګل محمد بیتاب په ډاکټر اسرار لیکلې خاکه چې د هغه په کتاب کې چاپ ته وایي. خاکه به وایو او مخکې به هم ځو، نورې خبرې به هم کوو، خو لږ ګام اخلو د ټلیفون لوري ته چې کم ملګري زموږ سره د ټلیفون په لیکه ملګري دي، هغوی ته هرکلی وایو، ستړي مشي ورته وایو او ګورو چې زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې څوک ملګری کېږي. وړومبی ملګری ګورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی. مننګ استاد قدر سلوک ان سر جی ډیره زیاته مینه او درد قبول کړه. ملنګ استاد تار کله وای په خیر اله ستړي مشي څنګه ډاکټر اسرار صاحب دغه مخخ شو؟ یا یقینا چې دا خو بیلې ملغلري دي یار، دغه څه دا خو د سره رانیولي دي او مال خو ډیر ځت خوند راکړه. د دې کوم وینا ده او دا تاسو چې کوم د لفظونو جامع ورواغوستین مال خو ډیر ځت خوند راکړه. ډاکټر اسرار صاحب زموږ ډېر لوی مشر دی، ډېر دروند دی او مطلب اوس به عمر تقریبا داسې د 80 کالو نه زیاتي. بس الله دې عمر برکتي کړي او تعالی دې خدای برکتي او د حیات ژوندګي درکړي چې دغه د ځوانان د الله تعالی موږ ته راوړي او یقینا چې زموږ خیبر پښتونخوا خو د اتلانو ډکه ده او تعالی دې لطفان درکړي چې موږ ته دغه سره وسپړي او موږ ته خوندونه وایو او زده کړې نه وکړو. ډیره مننه. زموږ کوشش هم دی چې دا پروګرام ته نوي کم ادیبانو شاعرانو سره چې ملګري بلد نه اوریدونکي پوره بلد نه نو دا نوي کل چې دا ته هم خبر شي. د دې وجه هم کوشش دی چې دغه متعارف کو. ډیره زبردست خبره ده چې الله دې ډیر دایا او د عزت ژوند درکړي او الله تعالی ټول مر خوشاله آباد لراتان. ډیره مننه ملنګ صاحب، ډیره مهرباني. الله پامان سره ملنګ استاد سره مونږه خبرې کیږي وخت په وخت ډیره خوږې خبرې دا خاغله ملنګ استاد چې مونږ سره خپل خیالات شریک کړي. یو ټلیفون بلخلو دا غینه پس بیا راځو اغا خاکی لوري تا کوم چې ګل محمد بیتاب لیکلي دا غي او ټوټا ورو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ستړي مشه. دا الله کرم تاسو څوک د چرته نه؟ شایان شاهکار خبرې کوم د پېښور ټول مجي. شایان شاهکار. اجیا حجي څنګه سم راوړي سبو ویل غواړي؟ رجی دا تل څه پیداغم ډیر خوشاله سم پروګرامونه دا ډیر وخت لرم خو نمبر نه میراځي. پس خوشاله شوي؟ ډیر خوشاله شوم. دا اسرار تل څه دا رقم راوړ ډیر خو دا اسرار تل نه دی، دا ډاکټر اسرار دی. ها ډاکټر اسرار دی. دا مشر سړی دی، مشر سړی دی، ډیر مشر. ترجمه غنی خان بابا یو شعر وی هغه ترجمه ته لګاو کې جی زه کافر یم د کافر او د کافر نه الله زما خو کافر دی د کافر او د کافر نه. دا کافر چې دی دا ډو شعر نه دی او دا د غنی خان شعر هم نه دی. خجیدا خو ما جوړې کړې دل نو ما مرګو ته مې د سرجنه ته پوسو کوم. نه دا د غنی خان شعر نه، دا شعر هم نه دی، دا سی بوس بادول دی. خجی ها دې ته وای بوس بادول. هو زه نه پوهېږم چې ولې خلک داسې کوي. بهر حال ګل محمد بیتاب صاحب د ډاکټر اسرار په حق لیکي. ډاکټر اسرار یو ډیر سینیر شاعر دی، عمر ما تاسو ته ذکر وکړو چې د 80 کالو نه زیات دی او د ډیر لوی کلامونو خالق دی. ما لیدلی خوب دی، تاسو به اورېدلی د هغې نه لاړ شه کراچۍ ته ډېرې وګټه روپۍ چې په مالت کې شم او زه د سیالۍ او د هغې نه علاوه کله مې زړګی کله زیګر لګي، غشي د بڼو د برابر لګي او نه راځي ګودر ته جینکۍ. دا ټول چې دی دا د ډاکټر اسرار صاحب مشهور کلامونه دي او ډاکټر اسرار صاحب ډېر لوی شاعر، ادیب او ډېر طنزنګار او مزاحنګار دی، لوی نقاد دی. د نوم سره ډاکټر لیک ته مونږ مجبور یو چې ورته ډاکټر ووایو، نور د کړه وړه ډاکټر نه ښکاري. ډاکټر اسرار صاحب یو سپېڅلی پښتون مشر دی، د هغه په سپېڅلتوب ځان له کتاب لیکلی کیدی شي. خو زه دلته تاسو ته یو یا دوه واقعې وړاندې کوم. د صحت په محکمه کې د بابوګانو د برتۍ د یوې کمیټۍ ډاکټر اسرار صاحب غړی و. په انټرویو کې د 400 یو ځوان پاس شو خو بره افسرانو یو بل ته اخیستل غوښتل خو ډاکټر صاحب همدغه ځوان په ننګ ولاړ. ډاکټر اسرار صاحب چې به په سرکاري دوره اسلام آباد ته راغی نو د 5 سټار هوټل یا خیبر پښتونخوا هاوس په ځای به د نظیر الحق کریم کوارټر ته راغلو، چېرته به چې شفق صاحب او زه هم اوسېدو. خو ډاکټر صاحب به د دې خرچه لکه د نورو خلکو د خپلې ادارې څخه نه اخیسته. اصول پرستی، دیانت او صداقت د هغه د شخصیت خاصه ده. ښاغلی ګل محمد بیتاب په ځای وایي چې بس هغه د نوم او ډیګرۍ تر حده ډاکټر دی، هغه ډاکټر نه دی چې هغه ډاکټر نه دی چې د علاج په غرض خلک لا علاجه کوي او ځان مالداره کوي. اوښ کې دي څومره، سلګۍ څومره، شوګیرې څومره دي. اوښ کې دي څومره، سلګۍ څومره، شوګیرې څومره دي. ستا انتظار کې نورې پاتې مرحلې څومره دي. او دې ته یې نه ګورې، په زړه یې
څه په خوله یې څه دي، دې ته یې نه ګورې په زړه یې څه په خوله یې څه دي. خلک تسپې د یو بل ګوري چې اوږدې څومره دي. او ما دې لیدلي ځکه تاسو ته یې هم وایم، ما دې لیدلي ځکه تاسو ته یې هم وایم، د دې رڼو مخونو زړونو کې تیارې څومره دي. اول ته دا پوښتنه کېږي بیا انعام ورکوي، اول ته دا پوښتنه کېږي بیا انعام ورکوي. تا ړنګې کړې د میخوارو میکدې څومره دي. د زړه طبله دې واوره شیخه بیا سندرې غندا، د زړه طبله دې واوره شیخه بیا سندرې غندا. ستا په رګونو کې راګونه او نغمې څومره دي. څوک چې راځي راځي، څوک چې راځي راځي اسخلو او سټلو لره، څوک چې راځي راځي اسخلو او سټلو لره. د دې غریبو پښتنو وینې خوږې څومره دي. او قاتله دریغه چې لیدلې اورېدلې دې شوې، قاتله دریغه چې لیدلې اورېدلې دې شوې. دا ستا په مرګ خلکو وهلې ډمامې څومره دي. او د دنیا خلک په شمار د تماشو ستړي شو، د دنیا خلک په شمار د تماشو ستړي شو. په دې وطن د تماشو کې تماشې څومره دي. او اسراره کله به خپل ځان په تور او سپین پوهوي، اسراره کله به خپل ځان په تور او سپین پوهوي. ستا په دنیا کې آخر پاتې ورځې شپې څومره دي. مونږ چې په کومه ورځ د محترم مشر سره لیدل نو په نړۍ کې د امن نړیواله ورځ مانځلې کېده. یقینا چې د هر چا نه زیات مونږ ته د امن ضرورت دی، ځکه نو په دې سیمه کې ځینې خلکو د امن سپین بیرغونه اوچت کړي وو او په خوا و شا کې د امن په نوم میلې هم کېدې. ډاکټر اسرار صاحب یو بې غرضه او بې لوسه خدمت کوي د خپل وطن او د خپل قام. خپلو ستونزو ته په خپل پښتني نظر ګوري او د نورو د ورکړی شوو نارو په ځای خپلې نارې جوړوي. که امن غواړې د بل حق به منې، که امن غواړې د بل حق به منې. دغه یې چل دی بل څه چل نشته دی. د عقل خپې دې څه کجۍ غوندې دي، د عقل خپې دې څه کجۍ غوندې دي. پښتونه نور در کې خلل نشته دی. دا زمونږ د ډاکټر اسرار صاحب په حقله باندې یو تاثراتي لیکو چې تاسو واورېدو. ډاکټر اسرار د پښتونخوا په هغه سینیر مشرانو ادیبانو کې شامل دی. د چې کم وخت کې مونږ سبق ویلو نو ډاکټر صاحب په هغه وخت کې د سروس نه ریټایر شوی دی. اندازه کوئ چې دا به کومه زمانه وه. بله دا ده چې ډاکټر اسرار صاحب چې دی نو هغه دننه خدای پاک یو تخلیقي جوهر اچولی دی او د دغه تخلیقي جوهر په زور باندې ډاکټر اسرار صاحب ډېر بلا تخلیقات کړي دي او هغه ډېر د لوی پایې او د ډېرې سوچه فلسفي لیکوال دی او د دغه لیکوالۍ په شا باندې د خپل قام او د وطن سره د مینې یوه ډېره لویه جذبه هم شامله ده. بله دا ده چې د طنز او مزاح کم رنګ او کم عنصر چې د ډاکټر صاحب په شاعرۍ او په لیکونو کې موجود دی، دا کمال په پښتو کې د نشت برابر دی. مونږ د ګوتو په شمېر یو څو لیکوالان په طنز و مزاح کې لرو او په هغې کې د ډاکټر اسرار صاحب خپل ځانګړی رنګ، خپل ځانګړی اسلوب، خپل یو خاص طرز، خپله ژبه، ډېر په ښکلي انداز باندې د ډاکټر صاحب ژبه ده او مزاح هم یې خو طنز پکې هم د ډېرې اعلی پایي. بله دا ده چې هغه موضوعات چې په کومو باندې تر اوسه پورې کومو خلکو خبره کړې ده نو طنز یې سوچه طنزي او مزاح یې سوچه مزاحي. د ډاکټر صاحب طنز کې مزاح ده او په مزاح کې طنز دی.
دا یې د کمال ډک لیکونه دي. ځکه د هغې کوم یو لیک چې مونږ راوچتو نو هغه زمونږ د ژوند د تعمیر د ژوند د فلسفې په بنیادونو کې د خپلې وینې رنګ اچولی دی او د ژوند د تعمیر او د ترقۍ دپاره یې خپل ټول صلاحیتونه په کارولی دي او د وطن سره او د قام سره او د انسانیت سره او د مخلوقاتو سره د مینې پیدا کولو اثرات د هغه د لیکونو په وجه پیدا کیږي. نو زه ګڼم چې ډاکټر اسرار زمونږه د دور په سینیر لیکوالانو کې هغه ستر لیکوال دی چې د هغه په شان څوک نشته، نه هغه د چا په شان دی او نه د هغه په شان څوک شته. ډاکټر اسرار په خپل رنګ کې رنګ لیکوال دی او که نثر لیکي که نظم لیکي نو په خپل رنګ کې لیکي او ډېر نوی لیکي په نوي طرز. د کله چې ډاکټر صاحب شعر د ډاکټر صاحب لیک وګورئ واورئ نو اندازه وشي بني ادم ته چې یاره دا بالکل نوې خبره ده، دا خبره اړو دې پورې د دې وخته پورې چا کړې هم نه وه، دا یو نوی رنګ و. ګورو یو ټلیفون لوري ته ګام اخلو، ګورو چې کوم ملګری ټلیفون په لوري راځي، بیا د هغې نه پس بدمې لوري ته ځو. ګورو یو ټلیفون اخلو. او زموږ کوم ملګری ټلیفون په لیکه راځي 09152544143 یعنې 09152544143. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. ستړي مشئ، تاسو څوک د چېرته نه؟ الله خوشحاله کا او الله په عمر کې برکت واچوه. امین. سره ستاسو. استاد محترم یو تپوس کو اول خپله پیژندګلي وکړئ بیا تپوس وکړئ. جی اب روز موږ په ګاډي کې موږ تپوس کړو نو نانا مړه خرابوي جی خو هغې کې هغه ډرایور چې کوم دی نو بس ګاډي ښه شو هغه ډرایور لانجه جوړه کړې دا یو پلان کېږي که نه جی خلکو سره مجال شو ډرایور د خولې نه یو خبره وکړه یا یې دا بې ضمیره خلک دي نو هغې کې یو کس هغه ډېر ښه غوسه شو ستاسو اواز ډوب ډوب کېږي نو داسې نیمه نیمه خبره مونږ واورېده پوره مو وانه اورېدی شوه. مخکې ورځ کې مونږ سوات تسلیم وکړو د شپې جی هغه ډرایور سره چې کوم دی سورلی کوي موټروی والا تنګول کړو خلکو ویل یاره استاد ته په لاره ودرېږي سورلو ته دا دی هغه دی پلان کېږي دی هغه ډرایور غریب ډېر زیات تنګ کړو که نه ښه جي ښه چې په جنګ شو سره نو هغه د ډرایور د خولې نه ووته یاره وایي ماما وایي دا بې ضمیره خلک دي ښه جي رسمي کې هغه خلک هغه سره په ګډه شو وال ټکول یې ورسره وکړو نو مې یاره زه به د ضمیر تپوس د استاد جي نه کوم چې یاره دا څه خبره دا ضمیر څه ته وایي ضمیر ژوندی څنګه دی مړ څنګه دی صحیح ده صحیح ده مهرباني خو تاسو خپله پیژندګلي ونه کړئ تاسو څوک یې ډېر چې زما نوم خو عنایت الرحمن دی د لذاکو نه ټلیفون کوم خو ستاسو دا پروګرام زه ډېر خاموش یم بله مې دا خبره کوله چې دا ډاکټر اسرار صاحب چې کوم دی لکه دا خو د قرآن ترجمه کتابونه خو دې نه دي لیکلي نه نه جي هغه خو د پنجابۍ ډاکټر اسرار دی پنجابی دی او دا چې دی دا پښتون دی صحیح شوه چې د ضمیر دا خبر راته لګه وکړي چې دا ضمیر به د انسان څنګه ژوندی او څنګه مړي ډېره ښه ده ډېره ښه ده عنایت الرحمن صاحب ډېره مننه کوم الله دې خوشحال لره بریالی اوسې ګورو بل ملګری اخلو بیا په ضمیر باندې خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی جی تاسو څوک د چېرته نه؟ عمران خبرې کوم شهید آباد. جی عمران صاحب وایه څنګه بشر صاحب حالات ښه د الله مهرباني ده فضل دی ټایم ښه پاس کېږي شاندار مزیدار او خوشبودار بس چې ښه نو ښه خبره جی تاسو څه ویل غواړئ تاسو شاعري کوئ؟ اباسین صاحب ما خپل یو 30-40 کلامونه لیکلي اوس ښه جي نو هغه موبایل کې مې ریکارډ کړي. ښه جي هلو جی جی ستاسو خبره اورو موبایل کې مې ریکارډ کړی و هغه بیا هغې نه میموري کارډ نه ډیلیټ ولګېد او ټول ډیلیټ شو. نو کاغذ باندې لیکلي نشته څه؟ نه والله کاغذ باندې لیکل نه صحیح 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 صحیح. ښه جي نور پروګرام اورئ پروګرام مو خوښېږي که نه؟ ډېر مزېدار ستاسو خو ټول پروګرامونه زه اورم او خاص کر د شعر او ادب چې کوم پروګرامونه دي هغه زه کوشش زما دی چې زه ټول واورم. ښه خبره ده ښه خبره ده الله دې خوشحال لره. خوشحاله اوسې تاسو هم. جی څه مو ویل غوښته نور؟
کوا یو کلام بارته شریک مهرباني خاطر صاحب یو کلام دی جی ارشاد وایي ارمان د نادانۍ کې شو خيار شي ارمان د نادانۍ کې شو خيار شي خوشحالي خو به ورک شي غم کار شي لیونی پکانو اولی ورته خاندي د خيار زن کدن په یو گزاري او شیر دی چې په توبه باندې ډیر بدکاری کې زور وي توبه باندې ډیر بدکاری کې زور وي خوند کوي چې په ځوانۍ کې توبه دار شي او مقصد چې د خپل سترګې وګوره چې سکه د خپل سترګې وګوره چې سکه د خاطر زړګي وسرنګ قرار شي ډیر مننه او ابازین صاحب یو تاسو کوم جی جی اکثر دا شاعران مرګري راځي زمونږه په تاسو ته کلام شریکي کنه جو یا مطلب شعر دو شریکي نو اکثر د شعر چې کوم جامي د سره خراب شي اکثر چې شعر اکثر غینه هیر شي یا شعر کې ګډ وډ شي کنه هغه اندازې گفتگو دغه صحیح نه نو چې شعر خاصیت کې او هغه ویلې شي او یو ځلم پکې غلط نشي نو هغه بیا ډېر زیاته مزه کوي او چې پکې غلط شي یا د نه هیر شي پکې چې پکې هیر شي نو هغه بیا هغه رنګ خوند شي ټیک وای نو چې کوم مرغلي دي چې هغه راځي ته زماده وینا چې خیر خپنه شي په خبره خو شعر اول خاصه یادوي او اندازې گفتگو د شعر بیان چې کوم دی نو هغه له خپل انداز سره بیانوي نو د سره بل شعر هغه جامع بیخي سمه او نورم پاران کې رنګي ډیر مننه عمران صاحب الله دې خوشاله کړي ډیره مهرباني زو د دمې لوري ته د فیسبوک د ملګرو نه اجازه تخلو بیرته راځو تاسو سره بیا ډېرې خبرې کوو او د ګران ملګري د سوال جواب هم ورکوو